باب التسبيح والتكبير عند المنام. خجي باب التسبیح والتکبیر عند المنام. امام بخاری رحمت الله علیه فرمای کله سړی وضو کیږي باید څه ناڅه وظایف اوراد احزاب وکړي که نور هیڅ هم نشي کولی 3 کرته سبحان الله 3 کرته الحمدلله او 4 کرته الله اکبر کم چې پنځول منځونو کې فرایضو نه پس یا سنتو نه پس موږ او تاسو وایو نو دا تسبیحات فاطمی دي. ثواب پکې ډېر دا کم ثواب د تسبیح باندې چې تله د نصف میزان ډکېږي دا هماغه صفات تنزیحي او صفات ثبوتی صفات جلالی و جمالی دی باری تعالی دی. وبه قال حدثنا الى اخره عن علي رضي الله عنه ان فاطمه اشتكت ما تلقى في يدها من الرعافات. مخکې بار تیر د میچن ډیره تاووله لاسې تڼاکې شوي. تسأله خادما فلم تجده فذكر ذلك لعائشة فلما جاء أخبرتها قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت أقوم فقال ما كان بس په خپل ځای کې نه خوځي ما اله حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكم على ما هو خير لكم من خادم إذا هويتما إلى فراشكما وأخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33 فهذا خير لكم من خادم. دا د خادم نه ځکه خادم سره بدني تکلیف کمیږي او د کلماتو سره روحاني تکلیف کمیږي او ستومانی خو اصلي روحاني ستومانی وي او د وظایف سره روحاني تعب او ستومانی ختم شي. روح اصل دا چې روحاني ستومانی ختم شي جسمانی او که غلام درکمن غلام سره بستاسو بدني آرام او راحت راشي او مقصود اصلي روحاني آرام ده نه بدني. وعن شعبة قال إلى آخره قال التسبيح 34 باب التعوذ والقراءة عند النوم. ګوره مولانا صاحب چې کله سړی وده کیږي نو د خوب نه مخکې اعوذ بالله ویل چې دې سره شیطان تختی پاتې کیږي نو څه د قرآن تلاوت چې کوم آیاتونه که نور هیڅ هم سړی نشي ویلی فاتحه د سورت بقره اول آیاتونه شهید الله انه لا اله دا یو آیت الکرسی او د سورت بقره آخري 2 آیاتونه او 4 قل دا به دوی دا وظیفه وکي په ځان شوف کې بیا وده شي. وبه قال حدثنا الى اخر عنه من عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اخذ مضجعه نفذ في يده فقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. دا لاس به بیا په ټول بدن مبارک باندې راخ کړ. وبه قال حدثنا الى اخر عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا احدكم الى فراشه فلينفض فراشه بستر د خپل وڅنډي په داخل طرف د صادر باندې او لنګ باندې ګوره د دې یو دا طرف دا یو دا طرف دې ته موږ داخل وایو دې ته خارج ولې که په دې طرف یې څنډې دا خیران دار څوګي ویني او که دننه طرف باندې وڅنډې که خیران هم شي خو زه دننه طرف د نه ښکاري. اوس دا ځای ولې وایي تا ته څه پته لګي چې تا دا بستره همداسې پرېښې ده که دې ته چېرته زهریله حشره راغلي پکې پټه شوي بل څه یو سړي په دې تجربه کړې وه. زمونږ طالبان هم ښه دي چې کله دی داخله والي او مدرسه کې ورته کمره او ځای میلاو شي د کال اول کې چې بستره وغوړوي مګر بیا د چوټۍ نه بعد بیرته ګول کې وروه په ټول کال کې نه ټولوي نه ورته چې نه څنډي هغه د بستره څنډلې نه وه نو راغی تجربه یې کوله هغه چې وکته یوه زنځه او 3 لړمان پکې پراته وو. ګوره زنځم خطرناک شی ده او لړمان رسول الله وایي اول خو ټوله بستره بهر وڅنډه یو کنه د څادر په یوه پیڅکه باندې داخل طرف ته دې باندې داسې وڅنډئ تاسو ته څه پته لګي چې تاسو تلې تاسو نه پس د بسترې ته څه راغلي دي. فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول باسمك ربي وذاك جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي. بس ستا په نوم او برکت مې د خپل اړخ ولګاو او ستا په برکت به سحر را پاڅمه خدای که زما روح دې ایثار که او بېرته بدن ته واپس نه که وهو الذي يتوفاکم باللیل نو ته پې باندې رحم وکړه او که بېرته دې را پرېښوده فاحفظها خدای زما د روح مع البدن حفاظت وکړه په هغه اسبابو باندې چې کومو باندې د صالحینو حفاظت کوي.
باب الدعاء نصف الليل. نیمه شپه کې نصف اللیل کې ګوره چې یو سړی را پاڅېږي د دعا فضیلت که اسم ویښ شوې تهجد نفل دې وکړه فبها و نعمت کنی یو اړخ نه چې سړی په بل اړخ اوړي ویښ شي په دقه وخت کې دعا کوي د دې فضیلت ده. وبه قال حدثنا الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله من السماء الدنيا. دا نزول کما یلیق بشانه دا د متشابهاتو نه د متشابهاتو کې تاسو خبره کړې ده. يقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه ومن يستغفرني فاغفر له. باب الدعاء عند الخلاء. چې کله سړی باتروم ته ځي د باتروم دعا چې هلته شیاطین دي او جنات دي چې د هغې د نظرونو نه ستا عورت محفوظ نو کومه دعا به غواړې. وبه قال حدثنا الى اخر انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث. هلکه دا دعا به کله غواړي اذا دخل الخلاء چې باتروم ته دننه شي نه اذا اراد ان يدخل الخلاء قبل الدخول به دا دعا کوي اذا اراد ان يدخل او بیا که صحرا کې وي صحرا کې پټي کې نو چې پرتوګا خلاصوي د هغې نه مخکې او که درنه دعا هیره شوه زړه کې بیا وکه که ته به باتروم باندې ناست وي یا تقاضې ته خو په ژبه به یې نه کوې. فما يقول اذا اصبح. خبث او خبایث خو پېژنئ مذکر او مؤنث شیاطین چې کله سحر شي او شپه په خیر تېره شي سړی را پاڅي نو کومه دعا به غواړي. وبه قال حدثنا الى اخر عن شداد بن اوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت ابو لك بنعمتك علي. زه اقرار کوم تا ته ستا په نعمتونو چې په ما دي کړي دي او زه اقرار کوم په هغو ګناهونو او مخالفتونو چې ما کړي دي. فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة وكان من أهل الجنة وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله. وبه قال حدثنا إلى آخر عن حذيفة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال باسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما بیا راویښ کړو پس له دې نه چې موږ یې وده کړي وو او په قیامت کې به زمونږ د ټولو جمع کېدل الله ته یې. وبه قال حدثنا الى اخر عن ابي ذر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذ مطلعه من الليل قال اللهم باسمك اموت واحيا فاذا استيقظ. النوم اخو الموت خوب مشابه ده د مر سره په تعطیل د حواسو کې خدای ستا په نوم وده کېږم او ستا په نوم راویښېږم. قال الحمد لله الذي احيانا بعد ما ماتنا واليه النشور. باب الدعاء في الصلاه. د فصلات نه مراد نوافل دي په نفلی المنځونو کې په سجده کې دعا کول یا اللهم ربنا په ځای باندې دعا کول یا سره د اللهم ربنا نور دعاګانې په آخره قاعده کې کول. وبه قال حدثنا الى اخر عن ابي بكر الصديق رضي الله عنهم انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور. دا به نوافلو کې وایي ښه نوافلو کې زمونږ او ستاسو مذهب دا ده وارحمني عبادت مې قبول کا ته بخونکی د ګناه او قبلونکی د عبادت یې. وبه قال حدثنا الى اخر عن ام عائشه رضي الله عنها ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها انزلت في الدعاء. ګوره مولانا صاحب بعضې وایي دا نزلت في الدعاء هغه دعا چې په لمانځه کې د اللهم ربنا دې دپاره چې لیوافق الترجمه چې ترجمة الباب سره مناسبت راشي باب دعای فی الصلات نو موږ به وایو چې مراد د دې نه ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها دا په حق د دعا کې ځکه صلات په معنا د دعا سره ده. او دویمه توجیه دلته دا د علامه بدرالدین عینی وایي لیکن دا خبره عامه ده دا شامله د دعا ته چې کم په لمانځه کې اللهم ربنا او خارج الصلات چې لمانځه نه بهر دعا کوي نه به ډېر جهر کوي نه به ډېر سر درمیانه انداز کې به ته دعا کوي. وبه قال حدثنا يحيى عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقول في الصلاة السلام على الله السلام على فلان فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم اللهم والسلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله إلى الصالحين فإذا قالها أصاب كل عبد لله في السماء والأرض صالح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من السماء ما شاء. باب الدعاء بعد الصلاة.
باب الدعاء بعد الصلوات المکتوبات د فرضی المانځونو نه پس دعاګانې کول کمی دعاګانې افضل او بهتر دي د هغې تعین وبه قال حدثني الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه قالوا يا رسول الله ذهب اهل الدخول بالدرجات والنعيم مخکې شول زمنګ نه وګټله زمنګ نه مالدارانو بالدرجات ورسېدل اعلی منازلو د جنت ته او دایمي نعمتونو ته چې همیشه دي ما حضور وی کیف ذاک هغه څنګه ویلې دی مونځ کوي لکه موږ چې کوو دی جهاد کوي لکه موږ چې کوو دی چې دی صدقې کوي هغه زیات مالونه او موږ صدقې نه کوو ځکه موږ مال نه لرو نو په دې کې دی زموږ نه مخکې سو اعلی منازلو درجاتو د جنت حضور ورته ویل زه به تاسو ته داسې یو دعا وښیم تدرکون من کان قبلکم چې تاسو به راونیسئ چې څوک در نه مخکې دي وتسبقون من جاء بعدکم او چې څوک تاسو نه شاته دي هغې نه به مخکې شئ ولا یاتی احد د قیامت په ورځ به رانشي یو کس د الله عدالت ته بمثل ما جئتم په مقدار د هغه اجر چې تاسو ګټلی ده الا من جاء بمثله مګر که هغه هم دومره دعا کړي وظایف تاسو تسبحون فی دبر کل صلاتین 10 وتحمدون 10 وتکبرون 10 نو چې تاسو دا وای او وړاندې خلک به راونیسئ او شاتنونه به مخکې شئ او که تاسو غوندې څوک کوي هغوی ته به مجریل به قال حدثنا الى اخيه عن ورد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كتب المغيرة الى معاوية بن ابي سفيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر صلاته اذا سلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع اللهم لا مانع من احد لما اعطيت خدا څوک نشته چې ته چاله څه ورکوې او هغه یې منع کړي ولا معطي لاحد لما منعت او نشته ورکوونکی یو بشر ته د نعمت چې ته منع کړې او فایده به ونه رسوي محنت والا ته محنت مال والا ته مال من کستا د عذاب نه الجد محنت او مال لیکن فایده به رسوي بل ینفع الایمان والعمل الصالح باب قول الله تعالى وصل عليهم دیتا دعا وکاوستا دعا دی دی پر قابل سکون ده ومن خاف اخاه بالدعاء دون نفسه وقال ابو موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبيد بن ابي عامر اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه دا چې خیبر کې شهید شوی ول وبه قال حدثنا الى اخره قال حدثنا سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر قال رجل من القوم يا عامر لو اسمعتنا منه عمر سے ورته ویل چې عامر ته خو شاعر ته لږ اشعار موږ ته نه اورئ هنیات کا تازه اشعار د که جوړ کړي د جهاد او مجاهدینو په حواله هغه د اوښه راکوشو حده و اشعار شروع که نو فلهذا دی پکې دا دواړه دی شروع که یذکرو بالله لولا الله د الله پاک تذکرې نه د اشعار شروع که لولا الله که الله نه وی مهتدینا نن به موږ په هدایت نه وی د ابن رواحه اشعار دي وذکر شعرا غیر هذا او څه نور اشعار یې ویلې خو ما ته یاد نه دي رسول الله وی من هذا السائق دا اوښانې چې روان کړي حده کوي دا څوک دی وی عامر ابن اکوا ده وی الله دې په ده رحم وکړي خیبر کې تیر ده عمر صاحب ورته ویل قربان لکه چې شهادت ورته واجب شو لو لم تعتنا ولې دې موږ ته د ده په ژوند باندې نفع ګټه فایده را نه کړه نو تاسو به لولا متعتنا به یاره چې دومره ضرب هم د شهادت دعا نه کولی چې موږ د ده د ژوند او شاعرۍ نه لږ خوندونه اخیستي ویل فلما صاف القوم قاتلوهم موسى وعامر بقائمة سيف نفسه فمات په د خپلې تورې په څوکه باندې په ګونډه ولګېد او شهید شول ولما امسوا عقدوا نارا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار على اي شيء توقدون قالوا على حمر انسيا فقالوا اهرقوا ما فيها وكثروا وقال رجل يا نبي الله الا نهرق ما فيها ونغسلها قال وذاك وبه قال حدثنا الى اخره عن عمرو هو ابن مرة سمعت ابن ابي اوفاء يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى رجل بصدقه قال اللهم صل على ال فلان خدای دې فلان کې په بچو باندې رحمتونه نازل کړه دی ابو اوفا په بچو اوسم دا مساله د څوک چې در کې دعا به ورته کوي
وبه قال حدثنا إلى آخر عن غير سمعت جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تريحني من ذي الخلصة دا خلصه بوتو ذل خلصه بوتخانه و په یمن کې وهو نصب كانوا يعبدونه يسمى الكعبة اليمانية. قلت يا رسول الله إني رجل لا أثبت على الخير فصد في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فخرجت ب50 من أحمس من قومي وربما قال سفيان فانطلقت في عصبة من قومي فأتيتها فحرقتها ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل. قربان تر هغه منګ تا ته واپس را نغلو چې منګه پرې نه خودله د ذل خلصه بوتخانه کعبه یمانیه لکه د اوخ هغه خارختی اوخ پشان چې خارزده اوخي او مالک دی هغې څرمنه په تورو رنځړو تیلو باندې غوړه کړي او تک توره شوي منګ چې راتلو منګ ذل خلصه داسې وسوځوله لکه د خارزده اوخ څرمن. نو رسول الله دعا وکړه احمس قبیلې ته او د دې شهسوارانو ته. وبه قال حدثنا إلى آخره عن قتادة قال سمعت أنس قالت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم أنس خادمك قال اللهم أرسل ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وبه قال حدثني إلى آخر عنه من عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد قال رحمه الله لقد أذكرني كذا. د دې دعا او برکت دا یو سل او شل اولادونه دی انس صاحب دوه پکې لوریان او باقی زامن او د یو نیم سل نه ډېر اولادونه دا و یو وبا راغلی واغې کې وفات شوي ون وصي وکړ وصي دا ما دفن کړي. یو دوه آیاتونه زمانه هیر شوي و د باندې د خدای رحم وکړي د په تلاوت کې وویلې ما ته رایاد شوه. قال حدثنا إلى آخر عن عبد الله رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قدرا فقال رجل إن هذه د منافق وکنه منافق وی داسې تقسیم وکړه چې د الله رضای مطلوب نه و اقربا پروری و. النبي صلى الله عليه وسلم فقد حتى رأيت الغضب في وجهه وقال يرحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر باب ما يقرأ من السجع من الدعاء. ګوره مولانا صاحب په دعا کې به په تکلف سره مقفا او مسجع او موزون کا کلام نه وای په تکلف سره. اوس که یو کلام بلا تکلف کیف متفقه د متکلم په جبه مقفا مسجع او موزون راځي چې فواصل برابري قوافي برابري اسجع هغه بیا منع نه ده ځکه د حضور اکثره دعاګانې مقفا او مسجع وي مخکې تېرې دي خو چې تکلف سره وي هغه ممنوع ده. وبه قال حدثنا إلى آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدث الناس كل جمعة مرة فإن أبيت مرتين فإن أكثرت فثلاث مرات. د جمعه کې درې وارې بیانونه کوه خلک مستړي کول اورېدلو د قرآن نه. ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديث. زه دې موندنه کوم تعالی را چې ته یو جماعت ته ورشي و هغې په یو خبره کې مشوره کوي فتقصه ته ورته بیان شروع کړي فتقتو علیهم د هغې خبرې ورکټ کې لکه د تبلیغ والا بس ته به خبرې کوي نور ضروري دی به راشي د الله او د رسول خبره ورته شروع کړي هغې مشوره به هر څه وفتمل لهم هغې به ستړې کړي ولکن انصت غلی کښېنه فین امروکه که هغې تا نه مطالبه وکړه چې امیر صاحب څه کارګزاري خو موږ ته د اسټرلیا واوروه فحدثهم بیا وورته بیانوه وهم یشتهون چې هغې ښه په شوق باندې واوري. وانظر السجع او ته وګوره مقفا او مسجع دعا ته فجتنب که په تکلف باندې قصدن عمدن ارادتن دعا مقفا مسجع و هغې نه ځان وساته ځکه رسول الله سره ما ډېر وخت تېر کړی لا یفعلون الا ذلک لا یفعلون ذلک هغې به مقفا او مسجع دعاګانې په تکلف سره نه کولې بې تکلف لکه اللهم منزل الکتاب و مجر السحاب او دارنګې وهازم الاحزاب ای خدای پاک اللهم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن بطن لا یشبع نو هغه خو بغیر تکلف سره ویل. دعا چې کله کوي پوره عزم او یقین سره دعا پکار ده داسې به نه وایه چې یا خدایه که ستا خوښه یې مه وبخه وایي نه خامخا مې وبخه په الله جبر څوک نشي کوی دې ته ناز وایي داسې به نه وایه چې یا الله که ستا خوښه یې ښه مې کوی خامخا مې ښه
دعا به پر عزم کوي یقین سره به کوي په الله پاک جبر اسم نشته. وبه قال حدثنا الى اخره عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا احدكم فليعلم المساله ولا يقولن اللهم ان شئت فاعطني فانه لا مستكبر نشته د جبر په الله باندې. وبه قال حدثنا الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه الله مختار کل او قادر مطلق ده. په مختار کل او قادر مطلق جبر نه نو یقین سره دعا غواړي. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعظم المساله فانه لا مكره له باب يستجاب للعبد ما لم يعجل. د بنده دعا قبلای خو چې ترسو عجلت نه یې کړي. عجلت یعنی هم دغه اوس زه غواړم چې دعا قبول شي او آداب د دعا ګوره. اول او دس کول دي، دویم مخ په قبله باندې ناستره، دریم یو دو رکعاته نفل کول دي کټیم وی اوقات مکروه نه، څلورم پر رسول الله مبارک باندې درود ویل دي، پنځم ادار چې د الله حمد او ثنا د دعا نه مخکې ویل دي، او شپږم ادار چې خپل تضرع عاجزي الله ته کول دي، او اووم ادار چې خپل ګناهونه په خپل جبه الله ته یادول دي، او اتم ادار چې څه ترې نه غواړې په تواضع عاجزۍ اوښ کو سره یې غواړه، او نهم اداره چې دعا اخره کې امین وایه دا مهر ده، او لسم اداره چې اخره کې درود شریف ووایه، شروع په درود او اختتام هم چې دا منځ کې دعا الله قبوله کړي. وبه قال حدثنا الى اخر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم ما لم يجل ويقول دعوت فلم يستجب لي. سړی څوی مړه ما بیګا دعا وکړه خو قبوله نه شوله. باب رفع الايدي في مشروعیت او جواز د لاسونو اوچتولو په دعا کې یوازې اوچتول نه، رفع بلیغ هم د نبي پاک نه ثابته ده. دومره دا بعضو دعاګانو کې رفع بلیغه ده او بعضو دعاګانو کې دا شانتل اوچتول د لاسونو، بطون په طرف د اسمان، ظهور په طرف د ځمکه، یا بطون په طرف د مخ او ظهور په طرف د اسمان دواړه راغلي. قال ابو موسى رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض يديه. دومره لاسونه مبارک اوچت ک چې ترخون سپینواله ښکارا شو، دا په استسقا او کسوف کې ول. وقال ابن عمر رضي الله عنهما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد. هغه چې هغه کس وجله او چې صبا انا ویلی او د وجله او هغه اسلم نه نو شو ویلی. وقال الويسي الى اخره عن يحيى بن سعيد وشريك سمع عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رايت بياض يديه. لاسونه اوچتول دواړه او بیا په مخ باندې راخکل د دې دواړو مشروعیت ثابت ده. باب دعاء غیر مستقبل القبله. یو سړی دعا کوي قبله ته مخامخ ناس د مخ بل طرف ته جایز ده، خو افضل او بهتره دار د قبولیت د پاره چې سړی کوشش وکړي د امکان تر حده د دعا په وخت کې مخ په قبله کې نیت. به قال حدثني الى اخر انس رضي الله عنه بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه فقام رجل فقال يا رسول الله ادعو الله ان يسقينا فتغيمت السماء ومطرنا حتى ما كان الرجل يصل الى منزله فلم نزل نمطر الى الجمعه المقبله فقام ذلك الرجل د جمعې نه تر روانې جمعې پورې باران شروع ول. فقال ادعو الله ان يصرفه عنا. اما که سړی وایي چې پیغمبره دعا وکړه چې دا باران خدای بل ځای کې وکړي موږ خو غرق شو. فقال اللهم حوالينا ولا علينا وجعل السحاب يتقطع حول المدينه ولا يمطر اهل المدينه. په مدینه باندې ونه شو ګیر چاپیره په غرونو باندې ځنګلونو باندې و. دعاء مستقبل القبله. چې کله اراده د دعا کوي نو مخ په قبله باندې ځان برابر کړ. به قال حدثنا الى اخر عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا المصلى يستسقي فدعا فاستسقى ثم استقبل القبله وحول وقال کله چې رسول الله مبارک تحویل او تقلیب د رضا کو قوم ته شاو او مخ مبارک قبله ته چې تحویل وک تفاولا. باب دعوت النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بدون العمر حضور خپل خادم ته د ډېر عمر ډېر اولاد او ډېر مال سره د برکت دعا کړې ده. به قال حدثنا الى اخر عن انس رضي الله عنه قالت امي يا رسول الله خادمك ادعو الله له قال اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما اعطيته. باب الدعاء عند الكرب. کرب وای بے چهنی، پریشانی، ټینشن،
دغه مختلف نومونه دي د غټو غټو پریشانو په وخت کې رسول الله مبارک نه کمې دعاګانې ثابت دي. به قال حدثنا الى خلال بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب لا اله الا هو العظيم الحليم لا اله الا هو رب السماوات حلیم چاته وایي؟ الذي لا يعجل بالعقوبه، هغه ذات چې مجرم ته علی الفور سزا نه ورکوي. معبود یو مدبر د اسمانو ځمکو ده او مالک د عرش عظیم الشان ده. وبه قال حدثنا الى خلال بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا اله الا هو العظيم الحليم لا اله الا هو رب العرش العظيم لا اله الا هو رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم باب التعوذ من جهد البلاء. ګوره جهد او جهد بعضې علما وایي دا دواړه یو شان دي او بعضې وایي چې نه په دې کې فرق شته. جهد بدني مشقت، جهد روحاني مشقت. وایي کله چې په یو انسان باندې بدني او روحاني تکلیف او مشقت راشي باید د الله تعالی سونه اوچت کی او د الله په ذات د بدني او روحاني مشقت نه پناه وړي. وبه قال حدثنا الى خلال ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء. دا ګوره تعلیم د امت ته الله د بدني روحاني تکلیف نه مې وساته، الله د بدبخته کېدلو نه مې وساته. وسوء القضاء، فیصلې ته سو نه ویلی کېږي، د الله ټولې فیصلې د خیر دي. قضا چې بچه راځي هغه ته مقضوي علی وایي. خدای مقضوی علی که د شری خو زما په حق کې د خیر وګرځوه او ما د دشمنانو د خوشحالۍ نه وساته چې په ما داسې حادثه راشي چې دشمنان را باندې خوشحاله وي. قال سفيان الحديث صلاة الدعاء واحدة لا أدري أيتهن هي باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى. کله چې رسول الله مبارک د عایشې ابۍ په غېږ کې وفات کېده نو دا دعا یې وکړه چې الله پاکه زه رفیق اعلی محبت او صحبت غواړم. ما هغوی سره یو ځای که رفیق اعلی نه مراد انبیای عظام دي، فرشتې د عرش معلا دي او صلحا او شهدا او صالحین او ارواح په علیین کې. الله زه تانه غواړم رفاقت او ملګرتیا د هغه ملګرو کې چې هغه صالحین او انبیا دي او په علیین کې دي. وبه قال حدثنا الى اخره قال اخبرني سعيد بن مسيب وعروه بن الزبير في رجال من اهل العلم ان عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح لم يقبل نبي قط حتى يرى مقعد تر هغه پورې یو نبی نه وفات کیږي چې الله اختیار ورنه کړي. فلما نزل به وراسه على فخذه غشي عليه صعدا ثم فاق فاشخص بصره الى السقف ثم قال اللهم الرفيق الاعلى قلت اذا لا يختارنا وعلمت انه الحديث. زه پوه شوم چې نور منګه دنیا کې منګ سره پاتې کېدل نه خوښوي او اقه حدیث زما مخې ته راغی. حضور فرمایلی و چې کله الله تبارک وتعالی نبی وفات کوي اختیار ورکوي نو چې حضور رفیق اعلی وویل زه پوه شوم چې نور زمونږ نه روان ده او زمونږ سره دی نه پاتې کېږي. قالت فكانت تلك اخر كلمه تكلم بها اللهم الرفيق الاعلى باب الدعاء بالموت والحياه. او دعا د موت او د حیات یعنی بهتره داره چې سړی د مطلق دعا نه کوي، مقیده دی کی الله ژوند راکا تر څو مې چې په ژوند کې خیری په دینی دنیوي لحاظ او بیا مرګ راکا که مرګ کې مې خیری په دینی او دنیوي لحاظ باندې. مرګ به د بیماری او د مصیبت او د غریبۍ د وجه نه غواړي حرام ده، که د خوف الهي د وجه نه غواړي، که د فتنو نه د بچ کېدو د وجه نه غواړي، که محبت الهي د وجه نه غواړي، که لقاء الهي د وجه نه نو بیا مرګ غوښتل جایز دی. قال حدثنا الى اخره عن قيس قال اتيت خبابا وقد اكتوى سبعا قال لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وداغونه لګولیو وی رسول الله من کړیو چې د مرګ دعا مکوي له دعوتو کنه ما بکړی و د دردونو دی وجه نه و د محبت الهی او خوف الهی دی وجه نه و. به قال حدثني الى اخره قال حدثني قيس قال اتيت خبابا وقد اكتوى سبعا في بطنه فسمعته يقول لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ندعو بالموت لدعوت به. وبه قال حدثني الى اخره عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى ان احدكم الموت لضر نزل دی یو تکلیف دی وجه نه که چې بد او که خامخا ضروری مطالبه او تمنا د مرګ کوي
نو مقید دی کی اللهم احیینی خدای ژوند راکا ما کانت الحیات خیر لی چې ترسو مې په ژوند کې د دین دنیا خیری عبادت او د نیکی کارونه وتوفنی او الله وفات مې که اذا کانت الوفات خیر لی چې وفات په مقابل د حیات کې بهتري او مخکې چې حیات په مقابل د وفات کې خدای که زما ژوند په مقابل د وفات کې زما لپاره بهتري بیا ژوند راکا او که زما وفات په مقابل د حیات کې ما د پاره په دینی دنیوي لحاظ بهتري بیا وفات را دا مقید شو کنه بس ستاسو به یو پیرډ سبا ماسپښین